د جمهوریت ریاست د پلټنو ادارې خبر ورکړی دی چې په د عامې روغتیا په وزارت کې د کرونا په بودیجه کې فساد شوی. لومړنیو دوو پلټنو د دوی په خبره چې ښودل دی چې په دې بودیجه کې او د دې بودیجې په لګښت کې فساد شوی دی. دوی په خبره چې ځینې مسؤلین به څارنوالۍ ته معرفي کړي او د هغو تر څنګ هغه ادعاوې چې دوی کړي دي هغه دا دی چې له اړتیا پرته توکي اخیستل شوي دي او د هغو تر څنګ د مصنوعي تنفس دستګاوې که څه هم د په ژواک راپور یې رد کړی دی، خو بیا یې هم په ټوله معنا دا نه دي تایید کړي چې هغه خبره دروغ وه او یا هم د مصنوعي تنفس دستګاوې ټولې شتون لري. او د یو تر څنګ د عامې روغتیا وزارت یې په کمزوري مدیریت یا ځینې مسؤلین یې په کمزوري مدیریت هم تورن کړي دي. د عامې روغتیا وزارت له څو موده وړاندې دا ټول تورونه رد کړي، ولې په دې وروستیو کې ویل دي چې ځینې کسان یا ځینې مسؤلین یې د کرونا په بودیجه کې د فساد له امله څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. دا چې څوک څارنوالۍ ته معرفي شوي دي او دا دوسیې تر کومه بریده څېړل شوي دي، نن په دې خپرونه کې بحث باندې کوو. سلامونه ونیکي هیلې قدرمنونکو، زه عصمت ترک یم او په دې خپرونه کې راسره نورالله ترکی د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاند راسره دلته سره په دې تړاو بحث کوو. ترکی صاحب تر هر څه لومړی درته ښه راغلاست وایو، بیا که بحث له دې ځای نه پیل کړو په وزارت باندې د فساد تورونه دي، نو ستاسو ځواب ورته څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم سلامونه تاسو د تاسو دغه د افغانستان ټول ولس سره ته وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ به یو د روغتیا پر جامو سنبال به وي. دا چې د جمهوریت ریاست د پلټنې تفتیش عالي ادارې په روغتیا وزارت دا توریا متهم کړي چې ځینې ګواکې ځینې ادارو کې فساد ده او مونږ اسناد لرو. مونږ د پلټنې ادارې ته لبیک وایو چې دوی په زمونږ په ځینو روغتیایي ادارو کې داسې ستونزې رامنځته پیدا کړي دي چې ګواکې فساد رامنځته شوی ده. مونږ ورته هرکلی کوو دا چې په هر اداره کې زمونږ ستونزې وي، مونږ هم په دې لټه کې یو تر څو دغه ستونزې را پیدا کړو، ولس ته وښیو چې په روغتیا وزارت په شفافیت باندې باور لري او غواړي چې شفافیت رامنځته شي. دا چې زمونږ په روغتیایي سکتور کې واقعا ښه اشخاص ته ده، خو تر څنګ یې په لږ اندازه باندې هغه اشخاص هم شته چې نه غواړي سکتور دغه صحت سکتور چې دا یو پاک او مقدس او سپېڅلې دنده ده په ښه توګه هیوادوالو ته وړاندې شي او خدمت وکړي. په د هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره زموږ هیوادوال دې ته لیول کې تر څو راشي زموږ روغتونو ته او په خپل کامل او ډاډمنه توګه باندې دوی روغتون ته مراجعه وکړي تر څو یې ښه خدمات وشي. نو تاسو په بخښنې سره یادونه وکړه چې د دوی د دې راپور د دې خبر هرکلی کوئ، ولې دوی عامې روغتیا وزارت رهبري او ځینې مسؤلین په دې باندې تورن کړي دي چې ګواکې دوی سره یې همکاري نه ده کړې او هغه لیستونه یې ورسره نه دي شریک کړي. له همدې امله د عامې روغتیا وزارت په کمزوري مدیریت باندې هم تورن کړي. مونږ سره هماهنګي نه ده کړې چې ګواکې مونږ ځو په پلانکي ولایت کې داسې یو بررسي کوو. هر تاسو به هم شهیدان وي کله چې کومه رسنۍ هم مونږ ته راځي غواړي چې په پلانکي ریاست یا روغتون کې خپل راپور چمتو کړي یا هغه راپور روغتون نه لیدنه وکړي، مونږ ورته لبیک وایو، اجازه ورکوو تر څو لاړ شي هغه روغتون نه یا هغه ریاست نه په ښه ډول باندې دوی نظارت وکړي او بلکې د دوی هلته ښه پذیرایي وشي. نو په همدې اساس دوی تللي وو په افغانستان په مختلفو ولایتو کې دوی بررسي کړې وه، ولې دوی ته تېرې ورځې په تایید چې هغه ادعا چې په جواک کړې وه چې د وینټیلاټور موضوع وه هغه دوی رد کړه. هغه په هغه اندازه چې وینټیلاټورونه افغانستان ته راغلي ول په همغه اندازه وایي کافي اندازه دوی کتلي وو، شتون درلوده. دوی چې کومه ادعا کوي هغه د فساد ده. نو مونږ د پلټنې ادارې ته دا وړاندیز کړی چې تاسو له مونږ سره اوږه په اوږه کوښښ وکړئ چې هغه اشخاص مونږ ته په ګوته کوي چې په دغه سکتور کې فساد رامنځته کوي چې تر څو موږ او تاسو په ګډه سره دا د قانون منګولو ته وسپارو. تاسو یادونه وکړه چې تاسو سره هم بغیر له همغږي نه دا کار شوی، یعنې کله چې دوی دا پلټنې کولې طبعا د عامې روغتیا وزارت اړوند ځینې مسؤلین هغه چې د دې پلټنو هغه د توجه وړ ولو هغه خو به حتما په جریان کې وو، یعنې په ټوله کې فکر کوم شاید د عامې روغتیا وزارت رهبري په جریان کې نه اچول شوې، ولې مسؤلین هغوی خو په جریان کې وو، یعنې هغوی ورسره لازمه همکاري نه ده کړې.
دا چې دوی ولایت سفر کړی زموږ ځینې ولایتي روغتونونه اداري پلاوي پرسونل دوی سره د شناخت کومه رابطه نه لري یا به دا ستونزه رامنځته شوي چې دوی به پیژندلي نه وي چې دوی له کوم ځای راځي په کوم اساس راځي له وړاندې له هغوی سره پوهاوی نه ده شوی چې داسې زموږ له خوا څخه د یو څه اشخاص در معرفي شوي تر څو تاسې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړئ دوی چې له موږ سره د کوم ریاست یا د کوم ولایت یا د کوم روغتون په اړه هماهنګي کړې چې موږ دې روغتون ته لاړ شو نظارت بررسي وکړو موږ کاملا ورته هرکلی ویلی بلکې د هغوی احترام شوی د هغوی ته یې هغه څه په خدمت کې ورکړي کوم چې دوی ضرورت و یعنی که یوې بلې موضوع ته راسو هغه راپور چې ورکړل سوی ده ویل کېږي چې د لومړنیو دوو پلټنو پر بنسټ باندې فساد موجود ده یعنی تاسو تر کومه بریده ورسره موافق یاست 100% یا هم تر یو بریده ورسره موافق یاست؟ موږ دوی سره په دې موافق نه چې فساد سته موږ په هغه وخت کې فساد تایید او رد کوو چې یو اسناد راوړي زموږ روغتونو یا زموږ له رهبري سره یې شریک کړي چې موږ په دغه اسناد په دغه اساس په دغه روغتون کې فساد پیدا کړی موږ به له دوی څخه دوی به تقدیر وکړو دوی نه به مننه وکړو کور ودانۍ به وکړو دوی به تبلبۍ کوو دوی به موږ په هغه اندازه باندې تقدیر کوو چې په کومه اندازه باندې موږ خپل پرسونل هم نه ده تقدیر کړی چې دوی ادعا کړی چې په لوګر کې یو پروجیکټ په 1,000,000 افغانۍ پیل شوی ده الان کې ما خپله د یاد ریاست رئیس سره خبرې وکړې دوی له هېڅ داسې کومه ستونزه نه ده رامنځته شوې خو بیا هم نه ویل کېږي چې کوم پرسونل زموږ تدارکاتي یا اداري یا پرسونل د خریداري کوم داسې فعالیت کړی وي سره یا کړي وي خریداري نو بیا هم زه په دې لټه کې یم چې پیدا یې کړم که دوی مهرباني وکړي هغه اسناد موږ ته راکړي موږ به په اسانۍ سره وکړو چې د خپل متهم یا مجرم به وپېژنو تاسو طریقه به سره دلته معرفي یعنی تاسو یې نه تاییدوئ بلکې یوازې اسناد غواړئ یعنی تر اوسه پورې تاسو له دې راپور سره موافق نه یاستئ که څنګه موږ د دې تایید او رد په برخه کې څه نسو ویلی چې نه تاییدو نه ردو موږ دا وایو چې دوی موږ سره په دې برخه کې لا هم همکاري وکړي دا چې دوی ممکن دوی موږ ځینې اداري متهم یا مجرم کړي شاید دوی سره اسناد وي خو موږ دوی څخه په احترامانه ډول دغه غوښتنه کوو چې دغه اسناد موږ ته په لاس کې راکړي تر څو موږ یاد کسان زر تر زره قانون منګولو ته معرفي کړو دا چې روغتیا وزارت نوې رهبري رامنځته شوې دوی په شفافیت باور کوي او شفافیت د دوی لومړیتوب ده د فساد پر وړاندې هیڅ نوه دوی زغم او حوصله نه لري بلې مهم موضوع ته هغه ادعاوې چې سوي دي چې له اړتیا پرته توکي اخیستل سوي دي د کرونا هغه بودیجه چې کومه ځانګړې سوې دا خبر تاییدوئ که یې ردوئ که یې تاییدوئ تر کومه بریده پورې ستاسو خپلې پلټنې څه ښیي په مرکز کې چې کومې بودیجه یا کوم صلاحیت دی خریداري د روغتیا وزارت سره په لاس کې و هیڅکله څه کومه ستونزه نه ده رامنځته شوې که په ولایتو کې شوي وي نو ولایتو د خریداري مسؤلیت د والیانو سره و چې هغه والیان ته مستقیم د لوړو چارواکو یا رئیس جمهوري له خوا څخه هدایت کېده او د همغو په اساس باندې خریداري او هر څه له مقاماتو بودیجه هم د والیانو سره وه او زموږ د روغتیا ریاست په دې کې کوم رول نه درلوده تر څنګ بله مهمه خبر دا چې له اړتیا پرته ځینې توکي اخیستل سوي دي یعنې داسې چې ضرورت ورته نه و اړتیا ورته نه لیدل کېده داسې توکي اخیستل سوي ما درته مخکې ویل چې که په مرکز کې خو داسې کومه ستونزه نه ده رامنځته شوې که په ولایتو کې ممکن رامنځته شوي وي نو دا ځکه چې صلاحیت د والیانو د والیانو له بررسي او تایید وروسته به دغه خریداري کېدله والي ته به د ریاض روغتیا ریاست څخه پیشنهاد کېده والي به نظارت کوو کله چې ضرورت به واخیستل کېده به خو ممکن شوي وي ممکن نه وي شوي که شوي وي د والیانو صلاحیت او د والیانو به هغه څوک پوښتنه کوي چا چې بله د مصنوعي تنفس د دستګاو موضوع کوم ځای ته ورسېده د تاسو به هم شاهدان اوس تېره ورځ د پلټنې د لویې ادارې د رئیس جمهوري دغه موضوع رد کړله چې ګوګې په هغه اندازه چې وینټیلاتور افغانستان ته راغلي دي په همغه اندازه شتون لري کومه ستونزه په وینټیلاتورو کې نشته ده نو موږ هم دوی داسې نه دي ویلي چې کومه ستونزه نشته 315 د مصنوعي تنفس دستګاوې باید موجودې وای چې د روغتیا وزارت تر اوسه په دې توانېدلی چې 263 دستګاوې د هغوی هغه شتون ثابت کړي او فعالیت یې ثابت کړي له هغو نه وراخوا فکر کوم پاتې کېږي 2 شاوخوا دستګاوې پاتې کېږي چې
د هغوی په ارتباط باندې فکر کوم د پلټنو والۍ ادارې ویلي چې 50 دستګاوې نورې هم تر یوه بریده یعنې شتون یې تر اوسه تر یو حده ثابت خو دوی د پلټنې والۍ ادارې په ولایاتو کې څار کړی، مرکز کې نه ده کړی. دوی چې کله مرکز کې څار وکړي دا د مکمل ډول وشمېري، پژواک هم دوی پلټنه شروع کړې په ټول افغانستان کې. هر ولایت چې دوی مراجعه کوي موږ ورته متحدالمال د ولایتو مکتوبونه ورکړي دي چې دوی کولی شي په ازادانه توګه لاړ شي ولایتو څخه لیدنه وکړي، هغلته موضوعات وڅېړي، هلته هغوی د وینټیلاټور حتی سریال نمبر سره دوی وګوري. هغوی هم په دې برخه کې کوشش کوي تر څو هغه ادارې چې په روغتیا وزارت باندې کړي ده هغه ترسره کړي. نو موږ بیا یو ځل بیا د ستاسو طریقه د افغانستان ټول ولس ته ډاډ ورکوو، هر کله چې کومه ستونزه ستاسو وینئ تاسو کولی شئ چې مستقیما غیر له دې چې تاسو له هیوادوالو سره شریک کړئ له موږ سره شریک کړئ. د ژورنالیزم یو اصول دا دی چې کله چې کومه ستونزه په یو لوري کې رابیده کېږي له بل لوري باید پوښتنه وشي چې آیا دغه ادعا دا چې په تاسو د یو ادعا شوي آیا رد کوئ که تاییدوئ؟ دا چې پژواک هره ادعا په خپل سر نشروي. لکه تاسو به شاید تېره ورځ هغه د تشناب کاغذ موضوع هم دوی په خپل سر نشر کړې وه، حالانکې دوی باید له موږ ځل پوښتنه کړې وه چې آیا دغه موضوع چې په افغان جاپان روغتون کې رامنځته شوې تاسو تاییدوئ که یې ردوئ؟ نو دوی دا پوښتنه له موږ څخه ونه کړه، دوی په خپل سر دغه نشر کړې وه. دا چې څېړنه وشوله چې د WTO لخوا خریداري شوې وه یو مرسته شوې له روغتیا وزارت سره، هغه هم هغه کاغذ و چې کورنی کاغذ یا کرولی کاغذ ورته چې دغه قیمت هم د همدغه 1 سلو په شاوخوا کې ده. یعنې تاسو په لومړیو کې یادونه وکړه چې د هغه د پلټنو ادارې د راپور پر بنسټ باندې ستاسو نظر، ستاسو شخصي یا شخصي به نه وایم د وزارت پر کچه چې کوم پلټنې د مصنوعي تنفس دستګاو په ارتباط باندې روانې وي هغه پلټنې کوم ځای ته ورسېدې؟ یعنې په لومړیو کې تاسو دا موضوع رد کړې وه، وروسته هم پلټنه باندې کول، ولې د هغو پلټنو پایله هم راونه وتله؟ دغو پلټنو پایله له پژواک سره یو ځای روانه ده. کله چې دوی پژواک چېرته ځي کوم ولایت ته سفر کوي زموږ پلټنې اداره هم ورسره ځي، همغلته په یو ځای باندې څار کوي، د هغو سریال نمبر یې ګوري، د هغوی هغه څه چې لوازم دي هغه څه چې ورته اړتیا ده ټول په له پلوه ګوري. کله چې دغه څار ختم سو پژواک به هم ثابت شي چې آیا موږ چې کومه ادعا کړې وه موږ یې ردوو، موږ نه اشتباه شوې یا دلته غلا شوې ده، دومره وینټیلاټور راغلي د کم دي دومره په اندازه دي. هر کله چې دوی دغه نظارت په ټول افغانستان په مرکز کې خلاص کړ نو په یو ځل به موږ او دوی د پریس کنفرانس د ټول افغانستان سره شي. د اړتیا پرته ځینې توکي اخیستلو فکر کوم ستاسو رد کو مصنوعي تنفس دستګاو موضوع تاسو تر اوسه پورې یعنې نه ده ثابته سوې، دغه تر څنګ کمزوری مدیریت هم نه مني. څارنوالۍ ته هم څوک معرفي کړي؟ څارنوالۍ ته خو چې تاسو هم اورېدلي وي چې روغتیا وزیر څو ورځې وړاندې ویل چې په ځینو ادارو کې زموږ ستونزې شته ده او دغه کسان به موږ څارنوالۍ ته معرفي کوو. کله چې څارنوالانو یا څارنوالۍ د دوی جرم ثابت کړ او بیا به له هغه وروسته د هغوی نومونه هم افشا کېږي او ټول هېوادوالو ته ورپېژندل کېږي چې دغه اشخاص په دغه جرم باندې مجرم شوي او څارنوالۍ ته معرفي شو. قلملیدونکو تاسو هم کولی شئ خپل نظرونه راسره شریک کړئ او اړیکې راسره ونیسئ. په سکرین باندې زموږ د خپرونې شمېره شته، نو د دې شمېرې له طریق نه کولی شئ خپل نظرونه سره شریک کړئ. هغه کسان چې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي تر اوسه پورې په کومه کچه مسؤلین دي او همدومره ووایاست او که نور په تړاو باندې کوم معلومات چې د کومو مشخصا د کومو دوسیو معلومات په اړه په دې تړاو نشته ده. کله چې ما درته لومړی ویلي کله چې دوی دغه ادعا ثابت شوله او دوی مجرم وګڼل شول او دوی باندې جرم ثابت شو، نو په هغه وخت کې به مونږ د رسنیو له لارې له ټول ولس سره دغه موضوع موږ خپله شریکو چې دغه اشخاص چې نن څارنوالۍ ته معرفي کېږي دا په دغه اساس معرفي کېږي چې دوی په دغه جرم باندې متهم وو. څوک چې د روغتیا په برخه کې جرم کوي دغه بې لارې یعنې مشخصا که نسئ ویلی چې څوک دي او په کومه کچه مسؤلین دي، حداقل دومره خو ویلی سئ چې د کومو دوسیو په تړاو باندې او په کوم تعداد باندې؟ نه مشخصه موضوع تر اوسه معلومه نه ده. دا چې فساد ده، فساد اداري ده، نو هغه تعداد چې څومره دي په کوم اندازه دي او په څه مجرم شوي دي دا موضوعات به ټول کله چې جرم به ثابت شو اوس دوی دغه محرمیت موږ سره محروم پاتې ده.
کله چې جرم کې ثابت شو له وروسته ټول هیوادات سره شریک یو هغه موضوع ده چې موږ وایو په عامه روغتیا وزارت کې فساد سوی ده یعنی د کرونا کوم بودیجه چې په هغه کې کوم فساد چې سوی ده اوس د پلټنو عالی اداره په ټوله کې وزارت په هغوی باندې لګیا ده هغه څېړي او هغه د مصنوعي تنفس دستګاه موضوع هغه موضوع ده چې تېره سوې ده له دې نه وړاندې یعنی په ټوله کې اوس وضعیت څومره تر کنټرول لاندې دي یعنې څومره په دې ډاډمن یاستئ د همدا اوس چې کومې خریدارۍ کې په دې کې فساد نه کوي او د فساد مخه نیول شوې کله چې کیواړي ته راواخلو بخښنې سره سلامونه او نیکې هیلې څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې ستاسو غږ راځي خپل ځان مو رامعرفي کړئ او خپل نظر مو راسره شریک کړئ بلې کله چې موږ په وزارت کې خریداري کوو تدارکاتو سیستم ډیر یو پاک سیستم ده کله چې کومه اداره غواړي څه ځان ته لاسته راوړي وپیري دوی پیشنهاد کوي مقام له طریقه تدارکات راځي کې تدارکات 3 نفر آیاتان ټاکي چې له مختلفو ادارو څخه هغه به ځي نرخګیري کوي نرخګیري نه وروسته به راځي 3 نرخ به راوړي بیا به 3 نفر اشخاص نور ټاکل کېږي چې هغه به ارزیابي کېږي هر کله چې پیسې له خریداري له 15 میلیونه نه کته وه وزارت صلاحیت لري چې دغه 3 اشخاصو کې چې نرخ یې ټیټ وي ورسره خراب وي کله چې له 15 میلیونه پورته وي نه 500 لکه نه پورته بیا اعلان ته ځي رقابت به وي آنلاین به ورته افر کېږي کله چې نرخ ټیټ و بیا 3 مختلف هیاتان ورته کېني چې مختلفو ریاستونو چې د مقام په حکم سره مختلفو ریاستونو ټاکل کېږي هغه به ارزیابي کېږي کله چې ارزیابي کې څوک هغه څه چې د روغتیا وزارت په کار وي په ښه کیفیت په کم اندازه سره هغه شرکت او برنده کېږي هغه سره قرارداد کېږي بیا به په هغه اندازه چې ضرورت ماښام انتقالېږي بیا مې اړیکه راخلو سلامونه او نیکې هیلې څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې ستاسو غږ راځي خپل ځان هم رامعرفي کړئ او خپل نظر هم راسره شریک کړئ خپل ځان رامعرفي کړئ او خپل نظر هم راسره شریک کړئ خدای مو ژوندي لره زحمت درکوم د کونړ ولایت څخه ډېر مننه خپل نوم هم راواخلئ خپل نظر هم د کرونا بودیجه کې چې کوم فساد سوی دی په هغه ارتباط باندې خپل نظر هم راسره شریک کړئ نظر خو مې دا ده چې هغه څه چې اړین و هغه کار تر اوسه نه دی شوی په افغانستان کې او په کونړ ولایت کې روغتیايي کارکوونکي والي صاحب ټول صاحب هسې لاس کوي دغه کوي خو هغه څه چې بیچاره ولس ته هغه څه نه دي شوي نو نظر مې دغه دی چې په صدق سره خدمت وکړي دغه وکړي که نه دغه مې نظر مې دی او پیشنهاد مې دغه ورور ته دی چې ډېر کار وکړي غریب بیچاره ولس ته کار وکړي زحمت وباسي چې دا مشکل خدای په حل کې د کرونا یعنې تاسو یادونه وکړه چې تدارکاتي هغه پړاوونه چې کوم د طرزالعمل مطابق دي هغه د هغو مطابق خریداري کېږي نو دا فساد چې پکې سوی دی د هغو مطابق نه فساد په مرکز کې مونږ کاملا نه ردوو هېڅ فساد نه شوی دا خریداري چې په مرکز کې کېږي زه دا ډاډ در کوم بیا بالخصوص د تدارکاتو له لارې کېږي په دغه پروسیجر کېږي هېڅ امکان پذیر نه ده چې فساد وشي خو بیا هم افغانستان د کومه ستونزه تخطي به رامنځته شوي خو زموږ له افغانستان له فرد له ځوانانو مدني فعالانو رسنیو استازو دې ته ورته له ټولو اشخاصو مو دا هیله ده چې دوی په دې لټه کې سي چې موږ سره په دې برخه کې همکار واوسي دا چې اوس وخت کې کرونا یو ملي موضوع ده باید د افغانستان هر فرد په دې کې ونډه واخلي او په دغه برخه کې چې روغتیا وزارت ورته اړتیا لري همکاري وکړي د هغه چې دا برخه چې فساد ده کله چې تاسو وایئ چې په مرکز کې فساد نشته او ردوي نو هغه کسان چې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي نو هغه محلي چارواکي دي محلي مسؤلین دي خو ما درته لومړی م ویلې ممکن په کوم ځای کې تخطي له چا رامنځته شوي وي ستونزه رامنځته شوي وي په همغه اساس دی مجرم یا متهم ګڼل شوی وي نو ممکن مرکز کې هم وي خو ولایتو کې هم وي دا چې ولایت چې دي له یو پلوه خو لږ لرې دي بل پلوه مسؤلیت دی مالي له مقام سره مقام په تفاهم به له روغتیا وزارت سره تفاهم دی هغوی ډېر پروسیجر سره لري مغلق ونې ده نو په همدغه اساس ستونزې په داخل کې هم شته په بهر کې هم شته په ټول
هیواد کې شته، زموږ په ټولو اداراتو کې شته، په هغه اندازه باندې چې افغانستان د خلکو وس رسېږي. خو روغتیا وزارت ډاډ ورکوي ټول ولس ته چې په شفافیت باور لرو، شفافیت به رامنځته کوو، شفافیت ته به کار کوو. مننه. بیا مې اړیکه اخلو. سلامونه ولې کېدي، څوک له کوم ځای نه مې اړیکه نیولې؟ وعلیکم السلام ورحمت الله. احمد خان کابل نه خبرې. مننه، خپل نظر مو راسره شریک کړئ. سلامت اوسئ. خپل سلامونه تاسو ته او درنه مېلمه او د ژوندون تلویزیون لیدونکو ته. وګورئ لکه فساد دا نه ده چې د پایین رتبه مامورین د مرتکب شي، بلکې د ریاست جمهوري نه نیولې تر ریاستونو، تر وزراو، تر هر ادارې پورې فساد لکه فساد اداري خپل اوج ته رسېدلی. متاسفانه چې دا مېلمه صاحب چې دی لکه مجبور هم دی حکومت نه په یو ډول طرفداري کوي. په حال دا چې تاسو وګورئ د همدې پروسې په ارتباط وګورئ وحید عمر څه وویلې، په خلکو پورې وخندل چې ځان یې بریښخان جوړ کړو او دغه په میلیاردونو ډالر یې واخیست. بیا وایي چې موږ ازمایشي امتحاني 2.5 کیلو غنم موږ ایښل چې دغه کړو. آیا دا افغان نه ده، د دغه نه راغلی د وارداتي څېرې دي، بلکې ټول د ښاغلي اشرف غني نه نیولې تر د هغه پایین رتبه مامور ټول جنایتکاران، مفسدین، او دلته څوک شته نه چې دونه بازخواست وکړي. تاسو وګورئ که لږ مسأله لږ بهر وباسو، وګورئ ټول ګرد چاپېر چې ده د رئیس جمهور غله جنایتکاران د غرب نه راوړل شوي څېرې لکه عبدالرحیم قیومي چې 2.5 لکه ډالر تنخواه یې اخیسته. وروسته تاسو ولیدل چې په واشنګټن کې هم اختلاف او فساد شوی، رئیس جمهور پرې ښه پوهېږي. خو متاسفانه دا نه ده کوي چې خلک نور هم پوهېږي او دا ډېر لکه بې حیا متاسفانه رئیس جمهور لرو. وګورئ سلیمان سرګن یو معلم ته دغه 10,000 دنیا چې دوی نشي رسولی، تنخواګانې ادا کوی نشي، نو هغه کې لکه 80,000 ډالر د ده تنخوا مشاور وزیر او بل لکه په هغه دیوال چې ونړی په واشنګټن کې سفارت تقریبا 2 میلیونه ډالر پکې اختلاف وشو. سلیمان سرګن د عبدالرحیم قیومي او د سلیمان سرګن زوم پکې هم دغه ده. دا ټول لکه یو بند ده، مافیایي کړی دي، څو پورې چې دی د حکومت نه لرې نیسي او ضوابط په روابطو باندې مقدم ونه یعنې مد نظر ونه نیولی شي چې لیاقت او ایمانداري د فکر نه کوم دا شعاري هغه ډېره مننه. خیر اوسې، کور مو افغانستان سفارت نږدې وبخښئ شفاخانه نږدې ده، هغه ته مراجعه وکړئ چې څه حال دی. ډېره مننه. خیر اوسې، کور مو ده. په ټوله کې د فساد هغه عوامل چې هغه موارد چې ښودل سوي دي، یو هم یعنې پلټن جمهور ریاست د پلټنو ادارې چې کومه ادعا کړې ده، ویلي دي چې په کابل کې د کرونا وایرس فکر کوم 2 روغتونه دي، په هغو کې 100 نفره ورځني مراجعین لري او 1100 کارمندان لري، چې دا هم یو د فساد له عواملو څخه ده چې تر کار یعنې کار تر حجم ډېر زیات کارمندان ګمارل سوي. ګوره دا چې موږ په یادو روغتونو کې د 200 په شاوخوا کې بستر لرو، هغه بستر چې درملنه ده کېږي، او د 1.5 په شاوخوا کې تجریدګاه لرو. په لومړیو کې به تاسو شاهدان وایي چې موږ په 4 ساعته کې 2500 2800 2800 په شاوخوا کې معاینات ټیسټ کول. د مراجعینو تعداد به دومره په لوړه سطحه و چې حتی اشخاص به بلې ورځ ته پاتې کېدل. نو په همغه اساس په لومړي وخت کې خو د کرونا شدت لا خطر نه دي، خو تاسو به هم شاهدان وایي چې ډېر په حیات په لوړ لیول کې روان و. اوس وخت کې چې کرونا ټیټه شوې ده، ټیټه هم نه ده، خو اوس حالت چې مخ په نزولي روان وي چې تعداد د مراجعینو کم سوی ده. نو په دې اساس باندې زموږ پرسونل شته، تیاره ماده ده. په یادو روغتونو کې
خو یا خو ممکن د لوی اختر روان ده خدای مکړه موږ وایو چې د کوچني اختر هغه ترخه تجربه چې په کوچني اختر کې تیر شوه که بیا تیره شي نو هغه لپاره به موږ تیار پرسونل صحي پرسونل لرو که خدای دغه اختر په ښه ډول تیر کړو کرونا لوړه نه شوه دا دی نو له اختر نه وروسته ورته پلان ده چې دغه پرسونل مو کم کړو په هغه اندازه چې ضرورت وي معافي وکړو. قدرمنونکو نورالله ترکی د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان پر دې خپرونه کې راسره و چې د کرونا په وضعیت او د کرونا په بودیجه کې چې کوم فساد شوی د جمهور ریاست د پلټنو ادارې کومه ادعا کړې ده په هغې ارتباط مو خبرې کولې. ډېر مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره د نن خبره تر همدې ځایه وه تر بیا ښه وخت ښې چارې.